نن سبا د انګریزانو د وجنه او د انګریزي تعلیم د وجنه ډېرې ښځې په اسلام اعتراض کوي چې د ښځې د پردې د وجنه د ډېرو علمي ترقو نه لګیا دی محرومه شوه. انګریزان دا پروپیګنډه کوي، د دین دشمنان دا پروپیګنډه کوي چې خلکو مسلمانانو دغه ښځه په کور کې قیده کړې ده، دا یې بنده کړې ده، دا یې وینځه کړې ده، دې هېڅ ترقي ونه کړه. ښځې ته پکار ده چې دا بهر میدان ته راوځي او د سړي سره څنګ په څنګ په کار کې شریکوي. سړی ملازمت کولی شي ولا ښځه ملازمت نشي کولی، هغه دکان کوي ښځه دکان نشي کولی، سړی زمینداري کوي دا زمینداري نشي کولی. ښځې ته پکار ده چې دا د سړي سره بالکل نیغه صف په صف ودرېږي. اسلام ښځه په قیدخانه کې بندوي. د طالبانو حکومتو په دې پېښور کې د طالبانو نمایندګي وه، اتفاقا زم تلم، انګریزان رالل، یو افغانی ترجمان راغی، چېرې اخباري نمایندګان راغلي دي تاسو سره ملاویږي. د طالبانو مشر ورته وایي چې را دي شي. بیا هغه راغی، هغې سره یو ښځه ده، طالبانو وایي ښځه به نه راځي. بیا راله که هغه بورخه کې وي، طالبانو وایي بورخه کې دې نه راځي. زه ورسره وم هلکه خیر دی بورخه کې دې راشي که نه، چې په پرده کې یو انګریز راځي خو راځي شي. دا په بازارونو کې ښځې چې په بورخو کې ګرځي، زما د وینا د وجې نه هغې ښځې ته اجازت ورکو، هغه هم راله او داسې بورخه یې ورته کتلي وه چې تا وې بس د سید د کور بیبي ده یا د چا قاضي لور د ځان سم پټ کړی کېناسته، نو ټول نه مخکې هغې خبرې شروع کړي. ما په زندګۍ کې وی چېرته مخ نه دی پټ کړی. زه دا محسوسومه چې تاسو ده لکه په جیل کې بنده کړي یم او داسې او داسې او داسې. د طالبانو هغې مشر ورته ښه جوابونه ورکړل چې موږ مذهب لرو، زموږ تعلیمات دي، زموږ شریعت دی، زموږ قرآن دی، زموږ حدیث دی. په هغې کې رب العالمین جل جلاله چې کوم احکام مونږ ته بیانوي موږ د هغې پابند وو. دې وجه نه ښځه دا به په کور کې وي او دا به په پرده کې وي. هغې ښځې هم دغه وي چې دا خو ډېر لوی ظلم دی، ښځه هم په کار ده چې میدان ته راوځي. دا د دې ښځو بېوقوفي ده. الله تعالی فرمایي چې ما هر څیز کې جوړه جوړه پیدا کړې ده. دا یوازې ښځه او سړی جوړه نه ده، حیواناتو کې هم جوړه جوړه ده، په ونو کې هم جوړه جوړه ده، په ونو کې مذکر هم وي مؤنث هم وي. شوه که مذکر دی ورسره یو شوه مؤنث هم وي. په کجورو کې که یو کجوره مذکره ده بله مؤنث وي. بلکې دا تمام کائنات جوړه جوړه ده. څنګه ده ومن کل شیء خلقنا زوجین، قرآن وی ومن کل شیء، د هر څیز نه خلقنا زوجین، مونږ پیدا کړي دي جوړه جوړه. مشینونه نه ګوري، هغې کې باقاعده پردې لګېدلي، هره پرده په خپله دایره کې کار کوي. انجینیر مشین جوړونکي چې کومې پرزې په مشین کې لګولې دي او فټ کړي دي، په دغه طریقه به مشین چلیږي. او که یو سړی خپله کاریګري پکې شروع کړي، پیچکس راوالي او هغه یو پرده د هغه ځای نه بدلوي په بل ځای لګوي، مشین به ځان ته وران کړی، مشین به ځان ته وراني. نو یقینا سړی او ښځه دا دوه پرزې دي او دا الله تبارک وتعالی دې دپاره پیدا کړي چې د دوی د وجې نه نسل انساني الله تعالی سیوا کړي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی تزوجو الودود الولود، دا هغه بیبیانو سره واده کوئ چې د خاوندانو سره مینه مي او بچیم راړي. فإني أباهي بكم الأمم، زه به په نورو امتونو باندې فخر کوم، زما امت به ډېري. نو د واده مقصد
هغه اولاد هغه راړلی او قرآن مجید وایي چې دغه ښځه تا لپاره سکن دی، ستا لپاره د اطمینان او د خوشحالۍ او د تسلی او ذریعه ده. نو که ښځه په خپله دایره کې لګیا دی کار کوي او سړی په خپله دایره کې کار کوي، نو دا ګاډه به په دو پایو باندې په ښې طریقه باندې چلیږي. د ښځې په ذمه باندې درې لوی اهم کارونه دي. یو دا چې دا حامله شي او بیا د هغې نه پس وضع د حمل ده چې بچی پیدا کیږي، بیا د هغې نه پس د بچي تربیت دی،